د سورة الفاتحة شریف ترجمه او مختصر تفسیر و تشریح ستاسو خدمت کی پیش کولو نرستو د دې سورة فاتحه متعلقه یو څو مسائل هم دي. یو مسله چې د سورة فاتحه سره تعلق دی هغه مسله ده چې دغه تعلق دی د سورة فاتحه د 5 نمبر آیات د اخري جملې سره وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. د دې دا وضاحت ضروری ځکه ګڼمه چې د ایاک نستعین تشریح د دې تفسیر او وضاحت چې کیږي نو هغه د دې مفسرینو د تصریحاتو خلاف کیږي. د علم کلام هم خلاف ده او د تفاسیر د تصریحات هم خلاف ده. او عوام غریبانان چونکه یو بی علم دي تفاسیر ته رسائی نشته دي اکثر بیشتر شاگردان د خپل استادانو په بیانونو باندې تقریرونو باندې اعتماد کوي هغه اصل کتابونو ته رجوع نه کوي. په دې وجه باندې وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ څنګه چې په دې ترجمه کې قلب حقیقت دی نو د دې په تشریح کې هم دغه د حقایقو د تبدیلی کوشش کړی شوی دی. یو خو به تاسو وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا انشاء ده نو چا لیکلی دي چې دا انشاء ده؟ حالانکه د دې انشاء کې دل دا دومره واضح دي چې دې باندې دلیل ته ضرورت پیښ کول او دلیل دې باندې غوښتل دا پکار نه دي. لیکن مولا حسن خپل بعضې معاصر و باندې رد کوي نو هغه وایي دا کتابیان دي. کتابي هغه چاته وایي چې هغه په داسې خبرو باندې د کتاب حوالې غواړي چې هغې باندې د کتاب حوالې ته ضرورت نه وي. نو ګورئ نورې حوالې خو به په خپل ځای باندې خو د یو کتاب حواله په دې باندې زده کوي چې دا دعا ده او انشاء ده. علامه علاء الدین علي خازن کوم چې تاسو تفسیری خازن باندې پیژنئ هغې لیکلي دي چې ومن قوله ایاک نعبد دعاء یعنی بندگان چې وایي چې ایاک نعبد دا دعا ده او ایاک نعبد و ایاک نستعین دام دعا ده. دا دوه دعاګانې دي او پدې کې بنده خپل عاجزي او د خپل کمزوري
سره د عقیدې د خپلې کمزورۍ نه د خپلې عاجزۍ نه د الله د ذاتی استحقاق په بنیاد باندې هغه معظم ګڼي او د هغې د وړاندې اقصای غایت نهایتی تذلل او غایت خشوع او د خضوع مظاهره کوي. ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې کې د الله تعالی د وحدانیت د وحده لا شریک د وحدت استحقاق عبادت د عقیدې بیان هم پکې دی. دا خو دې باندې حواله یو تاسو ځان سره همدا کافي ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا انشاء ده او دا دعا ده. نو چې کله دا دعا ده او دا انشاء ده نو دا ترجمه به مونږ د دې نه کوو چې ایاک نعبد مونږ خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین او مونږ خاص تا نه مدد غواړو، ځکه دا ترجمه د اخباری ترجمه ده، دا انشائی ترجمه نه ده. تاسو به په نحو امیر کې د جملې انشائی اقسام ویلي، لکه څنګه چې دغه فعل امر حاضر معروف، امر حاضر معروف دا اضرب لا تضرب دا جمله انشائیه ده، نو دا امر غائب دا هم جمله انشائیه ده، او امر متکلم هم جمله انشائیه ده، او د جملې انشائی تعریف هم په دې باندې صادق دی. تفاسیر ور باندې تصریح هم کړې ده، نو دې کې دې باندې مزید دلایل ویل دې ته ضرورت نشته، دا انشاء ده. او د دې درست ترجمه او صحیح ترجمه هم دغه ده چې ایاک نعبد موږ د خاص تا عبادت وکړو، و ایاک نستعین ایاک نعبد موږ د خاص تا عبادت وکړو، خاص تا بندگی دی وکړو، و ایاک نستعین او موږ د خاص تا نه مدد وغواړو. د دې نه بعد د آیات کریمه په ذیل کې تاسو به دې وخت کې چې کم دا ترجمې کېږي هغې کې به تاسو اورېدلي د قرآن شریف مخې ته پروتي د دې منکرینو، لیکن د قرآن شریف د ترجمې په بهانې سره، تعلیم قرآن په بهانې سره خپل هغه عقاید، نظریات، معمولات چې کم دینی اسلام کې نشته، زه شافعیت، حنفیت، مالکیت، حنبلیت نه ویم، اهل تسنن او اهل تشیع نه ویم، اهل تقلید او غیر اهل تقلید نه ویم، ځکه دا د ابن عبدالوهاب نجدی عقیده او بیر شاه اسماعیل دهلوی عقیده، د حسین علی وام بچروی عقیده او جواهر القرآن والا عقیده د غلام الله خان رلپنڈی صاحب والا، او دا د شیخ طاهر پنجپری والا عقیده، دا عقیده دین کې نشته، اسلام کې نشته. دا بیله خبره ده
چې د هغوی په مجالسو کې د هغوی په محافلو کې ناس خلک د کوئی چندخان هغوی دغه دین ګڼي داسې ورته رښتیا ښکاري دغه عقیدې داسې ورته درست ښکاري لکه یو سړی یو ماشوم یو بند حال کې یو بنده کمره کې پاتې شي او هغې ته خلک وایي چې اسمان ځمکې ته وایي او ځمکه اسمان ته وایي عرب دا ته وایي دا ستا د پاسه چې دا چت دی او سما دې ته وایي دا ته چې پې ګرځې نو چې هغه نه کله تپوس وکړي چې د بچیه بار ته وځه باران شته دی که نشته نو هغه به وایي په ځمکه باندې وریځ نشته یعنې په ځای د دې چې دا وو چې په اسمان باندې وریځ نشته هغه به وایي په ځمکه وریځ نشته ځکه هغې له غلط تعلیم ورکړی شوی دی غلطه پوهه ورکړی شوې ده دغه شان د دی دا بې اصله نظریه ده بې اصله عقیده ده د اسلام په تاریخ کې د دې وجود نشته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عهد مبارک نه تر دې وخته پورې د دې عقیدې وجود قال الله او د قال الرسول په حواله باندې څوک نشي موجودولی نه دې باندې ثبوت شته نه د دې وجود شته د خپل ځان نه قرآن کې تقسیمات د خپل ځان نه د یو نه شرک قولی جوړول بل نه شرک فعلی جوړول دا یو رټ دیو لګولی دی او دی وایي چې ایاک نستعین وی نو بیا یا رسول الله ولی وی ایاک نستعین د دې نه استدلال کوي په نفع او په عدم جواز او په ضد د څه باندې د دې په ضد باندې د یا رسول الله نه چې دا یا رسول الله او ایاک نستعین دا ضدین دي دا متنافیین دي نو دا خو په خپل ځای باندې مسله ده چې دا ضدین نه دي متنافیین نه دي یا د پاره د استعانت نه راځي د پاره د مدد نه راځي قرآن ته ډک دی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده نو الله د دې انسانانو نه مدد غواړي یا ایها الذین آمنوا الله ته مدد غواړي یا ایها الرسل الله ته مدد غواړي یا ایها المزمل الله ته مدد غواړي یا ایها المدثر الله ته مدد غواړي ځکه وایم دا بې اصل عقیده ده بې دلیل عقیده ده اختراعي عقیده ده دا وهابي عقیده ده یا ویا دیوبندی عقیده ده یا ویا پنجپیری عقیده ده دا دینی عقیده نه ده دینی مسله نه ده شرعي مسله نه ده ایاک نستعین او د یا رسول الله منځ کې هیڅ قسمه څه منافات نشته او دام یاد ساتئ چې یا رسول الله څنګه چې هغوی وایي د پاره د مدد راځي دا خبره غلطه ده ما تاسو ته د یا په مسلې په ضمن کې یوه خبره کړې وه چې حروف ندا پنځه دي دوه د پاره د قریب دي دوه د پاره د بعید دي او یا د پاره د دواړو استعمالیږي خو اصل وضع لحاظ سره یا د پاره د بعید ده یعنی وضع د یا د پاره د بعید شوې ده خو استعمالیږي په قریب او بعید دواړو کې دا یا د پاره د مدد نه ده او دام به یاد ساتئ کم ملګري زمونږه که چېرته بالفرض د دغه غلطو پراپګنډو د وجې نه متاثر شوي نو دا غلطي د خپل ذهن نه وباسئ یا رسول الله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمونږ کومه نعره رسالت چې ده زمونږ چې کومه نعره رسالت ته کوم چې د اهل سنت شعار دی
او د تمام مسلمانانو شعار پاتې شوی دی. دا بیل خبره ده چې د بری صغیر کې د وهابیت د عقیدې د غلبې د وجې نه او د هغو د محنت د وجې نه مسلمانانو کې اختلاف او افتراق اچولو د وجې نه دې ته شرکي نعره ګڼلی شي. دا د دې دغه پرزور د پرچار د اشاعت او دغه شیطانی تبلیغ نتیجه ده. حقیقت حال داسې نه دی. نعره رسالت یا رسول الله دا صرف د نبی علیہ السلام د مسرت نعره ده او دا رسول الله ته آواز نه دی. دا رسول الله ته آواز نه دی، دا د رسول الله آواز دی. نعره رسالت د رسول الله آواز دی. رسول الله ته آواز کول دا ځان له حکم دی، د دې ځان له شرعي احکام دي او د رسول الله د نعرې لګولو د دې ځان له حکم دی، د دې ځان له احکام دي. اهل سنت بریلوي مکتبه فکر مسلمانان د زوړ امام د زړې عقیدې مدعیان هغوی چې نعره رسالت لګئ یا رسول الله د دې اصل هم شته. کله چې نبی علیہ السلام د مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، نبی علیہ السلام بنو نجار چې کومه قبیله وه هلته هغه خپله ډیره او خپله استوګنه اختیار کړه. د پردې حکم لا نو راغلی، د ستر حکم لا نو راغلی. د مسلم شریف حدیث دی چې سړي او زنانه د کوټو سرونو ته وختل او ماشومان او غلامان په لارو کوڅو کې تقسیم شو او نعرې وهلې فینادون یا رسول الله یا محمدو. دا حضور ته آواز نو، دا رسول الله ته آواز نو. دی چې وی دی د الله په مقابله کې رسول الله ته آواز کوي، دی زمنګه د اهل سنت چې کم مسائل دي، د اهل سنت چې کم عقاید دي، د اهل سنت چې کم معمولات دي، دی په هغې باندې پوهیږي نه یا تجاهل عارفانه نه کار اخلي. قصدن عمدن د زړې عقیدې خاوندان، دا مشایخ، دا علما دیو له دوکې ورکول لپاره داسې خبرې کوي. دا امام نووي کوم چې د مسلم شریف مشهوره شرح ده، علامه نووي هغه هم لیکلي دي چې دا نعره کوم چې دا نعره مسرت ده، د مسرت نعره ده. او زمونږه د اهل سنتو چې دې وخت کې عن قریب وخت کې تیر شوی دی، وصال شوی دی، غلام رسول سعیدی رحمت الله تعالی علیه هغې هم لیکلی دي شرح د مسلم شریف کې چې دا د مسرت نعره ده. نو عربی کې هم دغه شانته ده، د دې په عربی کې هم گنجایش ده. دا یا د نحو نه د زیتو افعالو، د نحو نه زیتو مختلفو معانیو د پاره راځي عربی استعمال کې. هر چرته پکې طلب ضروری نه دی، هر چرته پکې طلب موجود نه وي. او وایي که نه هر سورګیری شاګل نه دی، هر سورګیری شاګل نه وي. ایاک نستعین کې یا د دې په ذیل کې مراد اخیستل دا ډېر خیانت دی او بدترین خیانت دی، بدترین خیانت دی. دې باندې یاد ساتئ. دې ته شرک ویل د دې مطلب خدا شو چې قرآن خدای پاک د شرک دپاره رالیږلی، نعوذ بالله من ذلک. دیزی باندې دا تفسیر بیزاوی دی، تفسیر بیزاوی مدارسو کې ویلې کېږي، وړه دوره حدیث کې، او ټول یې وایي. د شافعي المذهب د لیکلي دي والاستعانة طلب المعونة. استعانت ته وایي معونت غوښتلو ته. وهي اما ضروریة او غیر ضروریة. والضروریة
ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة. دا د دې ځینه ویل زما مطلب دا دی چې دا استعانت تقریبا دا هم معنا د استطاعت دی، دا هم معنا د استطاعت دی. او د استطاعت معنا دی څه کوي؟ دا وایي چې دغه چې کوم دی دا استعانت دا یو ضروری دی او بل غیر ضروری. ضروری چې د هغې نه بغیر فعل نشي موجود دی، لکه ستا لاسونه نشته او هغه کار د لاسو د کولو دی، ستا ژبه نشته او ویل د هغې دپاره آله ژبه ده، قدمونه اخلي ځي خو ستا خپې نشته او هغې دپاره تلل په قدمونو باندې کیږي. دې ته ضروري وایي چې د دې نه بغیر د فاعل نه هغه فعل نه صادریږي. او یو غیر ضروري دی، غیر ضروری دی کم ته چې قدرت میسره ویلې کېږي. لکه ته حج ته تللی شي، سفر کولی شي، خو بیا ستا دپاره چې کوم دی نو راحله سورلۍ کې ځې، د هغې نه بغیر پیدل هم تللی شي که نه. نو دلته چې کوم ایاکا نستعین دی، ایاکا نستعین، د دې ایاکا نستعین نه مراد دغه استعانت مراد دی، دغه استعانت چې هغه صحت د آلاتو دی چې کوم باندې ته د الله بندګي کې. او تفصیل د دې کتابونو کوم، زه بیا درته ووایم خو وخت مختصر دی. انشاءالله که سبا زندګي وه شرع عقاید او عقاید جلالیه او دا نور کوم کتابونه چې دې نه به ته زه دا خبره ثابته کړم څه چې ائمه ویلي دي چې قدرت څه ته وایي، استطاعت څه ته وایي، دا څه شی دی. خو د دې وینا مطلب دا دی چې ایاک نستعین چې څوک وایي نو هغه به یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نه استعمالوي، دا په دې ایاک نستعین باندې بهتان دی، دروغ دی، افترا ده. د دې ایاک نستعین سره د یا رسول الله د عدم جواز هیڅ گنجائش نشته. دا دی د خپل کتاب البطن نه چې کوم جعلي کتاب دی، د دی د خېټې کتاب دی، د دی ځان نه مذهب دی او داسې مذهب دی چې دا نه چې صرف حنفیت کې گنجائش نشته، شافعیت کې نشته او مالکیت کې نشته، حنبلیت کې نشته، نه نه، د اسلام څومره چې مذاهب دي، اهل سنت دي که اهل تشیع دي او اهل تقلید دي که غیر اهل تقلید دي، څومره چې دي دنیا یو اسلامی مذهب کې دا څوک نشي لیکلی چې یا د الله نه سوا د بل چا دپاره استعمالول دا شرک دی او یا ناجایز دی. دا د دې بهتان دی په قرآن شریف باندې او په ایاک نستعین باندې. واخر الدعوانا ان الحمد لله.